علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه یې د ډیر ټایم نه د پېښور بورډ د ریزلټ په باره کې خلک انتظار باندې وو، خصوصا سټوډنټان په انتظار وو چې ریزلټ به کله اناونس کیږي. نو د هغې په باره کې کله به یو ډیټ فکس شو، کله به بل ډیټ فکس شو. اوس په دې ویډیو کې زه تاسو ته فکس ډیټ ښایم چې کوم د بورډ فیصله راغله او هغه فکس ډیټ شروع چې په هغې باندې به د 9-10 ریزلټ چې کوم دی نو هغه اناونس کیږي. نو هغه د را روان پیر ورځ 28 تاریخ چې کوم دی نو په هغې باندې به د 9 او 10 چې کوم ریزلټ دی هغه به په باندې اناونس کیږي. نو ټولو سټوډنټانو ته هم دا یو اهمه خوشخبري ده او والدینو ته هم یو خوشخبري ده چې په دې کې سټوډنټان کامیاب شي او ټول چې کوم دی نو په دې کې ښه مارکس سره پاس شي. ټولو دپاره دعاګو یو. نو یو ځل بیا درته وایم چې د 9 او 10 ریزلټ چې کوم دی ختمي فیصله چې کومه ده اخري په 28 جولای بروز پیر چې کوم دی نو هغه 2 بجې به پېښور بورډ چې کوم ایډیټوریم دی په هغې کې به د چې کوم هلکان کوم سټوډنټان هغه ښه مارکس یې اخیستی دي او هغه فرست سیکنډ تھرډ پوزیشن هولډرز چې کوم هلکان دي د هغې دپاره به په ایډیټوریم پېښور بورډ کې چې کوم دی نو پروګرام به کیږي. هغې ته به چې کوم دی انعامات ورکړل کیږي او هغې ته به ریزلټ ښودل کیږي. د هغې نه بعد به بیا چې کوم دی نو 4 بجې عام طور باندې د پېښور بورډ په پیج باندې چې کوم دی نو ټولو ته به خپل ریزلټ هغه به شو کیږي. نو ټولو طلبه کرامو ته سټوډنټانو ته په ایډوانس کې چې کوم دی نو مبارکباد پیش کوو او کوم چې په هغې کې پاس شي ښه مارکس والي الله دې په عرض کې کامیاب لري او کوم چې پکې کمزوري پاتې شي مارکس پکې کم واخلي یا پکې فیل شي نو هغې دپاره یو پیغام دی چې همت نہیں هارنا، دوباره ایگزام ورکوي خو خواري پکې وکړئ، الله رب العزت برته کامیابي حاصله کړي. نو دا یو ضروري پیغام مې ګڼلو در مې کودله په الله مو سپارم. خوشحاله اوسئ.